تقریبا دغه 3:40 زه په دغه ځای کې کټ کې پروت وم چې بیا مطلب یو کس په دې بیا هغه باندې راواوښتېد، دا ګیټ یې کولاو کړه، د 15 کسانو تمچې ورسره وې. بیا مطلب اول یې زه وتړلم، راپورې تمچې نیولې وې. بیا هغې نه بعد زما زوی ده، هغه هم 18 سال عمر ده، هغه په هلته کې دې مخ یوه کمره هغې کې پروت و، هغه له لاسونه وتړلي وو. بیا مطلب دا چې هغه پورې تمچه ونیوله. بیا هغې نه بعد چې څومره سامانونه وو، 3 پیټې وې، په هغو کې پیسې وې، 3 واړه پیټو کې بیل بیل مونږ پیسې ایښې وې، هغه پیسې یې وړلې، سونه یې وړله. دننه سړی وتړي دغه پیسې دې ویسي، دغه خلک په دغه ځای کې محفوظ نه دی. نن د دغه شکیل بای وینا ده چې زه کوشش کوم چې دا علاقه پرېږدم او د دلته نه لاړ شم. د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم حیات یوسفزی، تاسو ګورئ زموږ ټي وي. نن په بلدیه ټاون کې موجود یو. دغه یو ورور راسره ناست دی، شکیل بی، چې په تېره میاشت کې د ده په کور 2 ځلې چې دی نو ډاکه ووهله شوه. یو ځل یې د ده د مال ډک ګاډی چې دی نو هغه غلو بوتلو، او بیا د دې سره د هغې نه څه ورځې پس چې دی د ده په کور باندې ډاکوان رالو، څه وتنه وو چې هغو دوی وتړل، او د دوی د کور چې کوم د دوی جمع کنجي وه هغه یتیم ویړه، څه سونې ترې هم ویړې. د دوی نه به تپوس کوو چې تر اوسه پورې په دغه کیس کې څه پیشرفت شوی دی. پولیس هم راغلی و چې کله دغه واقعه وشوه، 20 ورځې تېرې شوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بی، 20 ورځې وشوې په تاسو دغه واقعه شوې وه، پولیس هم راغلی و، سرحدي چارواکي به هم راغلي، تر اوسه پورې څه وشو؟ دا خو مونږ اف آی آر په 10 تاریخ باندې کټ کړو. د 10 تاریخ په شپې باندې دا واقعه شوې وه، د 3:40 باندې دا واقعه شوې وه. بیا مونږ تاڼې ته لاړو، بیا تاڼې سره چې مونږ لاړو ایسي چوره سره راغلو، هغه بیا دا واقعه ټوله وکتله او بیا مو اف آی آر کټ کړو. نن 20مه ورځ د هغې نه بعد بیا څه راپورټ نه راغلی. دغه واقعه که دې لږ شیان بیان کړه چې دغه څنګه واقعه شوې وه، څه شوي وو؟ دا تقریبا دغه 3:40 زه په دغه ځای کې کټ کې پروت وم چې بیا مطلب یو کس په دې بیا هغه باندې راواوښتېد، دا ګیټ یې کولاو کړه، د 15 کسانو تمچې ورسره وې. بیا مطلب اول یې زه وتړلم، راپورې تمچې نیولې وې. بیا هغې نه بعد زما زوی ده، هغه هم 18 سال عمر ده، هغه په هلته کې دې مخ یوه کمره هغې کې پروت و، هغه له لاسونه وتړلي وو. بیا مطلب دا چې هغه پورې تمچه ونیوله. بیا هغې نه بعد چې څومره سامانونه وو، 3 پیټې وې، په هغو کې پیسې وې، 3 واړه پیټو کې بیل بیل مونږ پیسې ایښې وې، هغه پیسې یې وړلې، سونه یې وړله. او مطلب دا چې هغې نه بعد بیا ما کور والا چې راوچته شو، هغې چغې سټارټ کړلې، بیا د تره زوی مې و، دې ځای کې دلته نارې یې کړلې. هغې نه بعد دا ووتو، لکه پیسې یې وړې او سونه یې وړې ده. مزدورکاره خلک یو، تاسو هم مزدورکاره یئ، نو په کور کې مو دومره پیسې بیا ولې ښودې چې تاسو ته پته ده چې دغه ځای یو خطرناک ځای دی، غله دي، نو دومره پیسې په کور کې یې ښودو؟ نو د 1.5-2 لکه روپۍ چې کوم دی، دا مونږ کاروبار دی پرې کوو، دغه مالونه مونږ اخلو، کپنو مپنونه مالونه اخلو کیش باندې که نه، نو په 1.5-2 لکه روپۍ باندې دغه د کور روزي موزي دال خرچه مرچه کاروبار لکه په دې باندې کوو. دغه کپنۍ والا مونږ له چې مالونه اخلو پیسې خو نغدې اخلي که نه، نو په دغه بازیو باندې دا مونږ یوه کمیټي مخکې میلاو شوې، هغه پیسې خو لکه دې باندې مونږ کاروبار کوو، کپنونه مال اخلو، نغدې پیسې ورکوو چې مالونه خرڅ کړو، بیا داسې په دې باندې کاروبار کوو لکه دا مالونه. نو شکیل بی، څنګه ستاسو کاروبار چې دی نو چې په 1.5-2 لکه کاروبار و، ستاسو هغو بالکل خالي کړی، نو کاروبار دی اوس څنګه دی؟ کاروبار کې بالکل 100% فرق راغلی. لکه اوس مثال یوه کمپنۍ والا ټلیفون وکړه چې راشه مال واخله که نه، نو مال اوس موږ سره پیسې شته نه، مالونه اوس څنګه د دغه ځای چې کوم چارواکي دي او پولیس محکمه ده، هغو ته څه میسیج ورکوي؟ میسیج دا چې به ما مخه درخواست ته چې په دې باندې دا کاروایي وشي. سید مرادي شاه چې دا وزیر اعلی، هغې له زه درخواست کوم چې په دې مطلب دا کاروایي وشي. دا خلک ټول په خوف احساس کې دي، مطلب ټول مطلب په دې باندې خفه دي چې یاره دا ولې دا واقع موږ سره کېږي، لکه ټول پولیس چیف جسټس
ټولو ته ما دا درخواست ده چې په دې د کاروایي وشي. د دغه ملګري خبرې هم تاسو اورېدې چې یو غریب سړی به څه غټ کاروبار وکړي خو زیات نه زیات په 1.5 لکه 2.5 لک روپۍ باندې هغو چې دی کاروبار چلیږي دغه پیسې چلیږي بیا په دغه غریب علاقه کې څه داسې سهولت هم نشته چې یا سړی پیسې په بینک کې کیدي یا داسې نور څه خو د 1.5 لک روپۍ دغه کاروبار وي په هغو کې دوی ځان له څه دیاړې وباسي او نورې پیسې چې دي په هغې باندې دوی کاروبار کوي او بیا غله راشي هغه دغه شان په کور کې دننه سړی وتړي دغه پیسې دې ویسي دغه خلک په دغه ځای کې محفوظ نه دی. نن د دغه شکیل بای وینا ده چې زه کوشش کوم چې دا علاقه پرېږدم او د دلته نه لاړ شم. د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې دغلته دا خلک محفوظ نه دی. په دغه ګلشن غازي بلدیه ټاون کې بلها داسې وارداتونه کېږي او داسې قصې کېږي چې څه ویډیوګانې تر اوسه پورې په سکرین باندې به راغلي وي خو څه خلک داسې دی چې هغه د اوسه پورې د هغو اواز تاسو نه دی اورېدی. زه نن زه په ذات خود حیات یوسفزۍ او زموږ د ټي وي د ټول ټیم د طرفه د دغه ځای چې کوم اعلی چارواکي دي هغو ته او بیا سپیشلي محکمه پولیس ته دغه یو ریکویسټ کوم چې په دغه خلکو باندې د کاروایي وکړلی شي او د دغه خلکو مخنیوی دې وکړلی شي چې دغه شان غریب غربه خلک دوی د کورونو نه نه وباسي او نه یې جوړوي. ښاد او آباد اوسئ. یم حیات یوسفزۍ کیمرمین عاطف افریدي سره زموږ ټي وي د لوی الله په امان.